بسم الله الرحمن الرحیم. د ګلستان دریم باب شروع کو. باب سوم در فضیلت قناعت. پرون پاغا حکایت منظوم کې په دې یو ځکه تاسو نه پوه شوي په مزاحت نه گفتمین گفتار حزل بگزارو جد ازو بردار. بوډا سړي لور موچیله ورکړې وه. هغه قصه کې نو دغه دوا ما وویلې چې دا دغه خبرې دي. کین فرومایه انچی دندانس چند خایل بش نه امبانس. نو به مزاحت نه گفت مین گفتار. مزاح خوشتبه ته وی مزاح. نو یو مصدر مزاح دی او یو مصدر مزاحت خوشتبه ته وی. نو دلته کې اولنې مصدر د مزاح ات مخاطب ته خطاب دی چې تا ته ما په گپ کې دا خبره ونه کړه. زما مقصد په دویمه مصره کې دی حزل بگزارو جد ازو بردار. نو دلته کې به داسې وایي چې حزل بگزار گپ شپ پرېږده و جد یعنی زه تا ته یقیني خبره کوم جدن کوم دلته چې لږه وقفه وکې ازو بردار د ده نه لاس اوچت که او تسلط اوچت که د دې جنۍ نه او یا داسې ځناورتوب بیا مه کوه. د دې مثال دا دی دلته چې اوس تاسو لږه وقفه وکئ سکته غوندې. مثلا یو سړی وایي چې لیکلي دي پاسه مه کښېنه. که ته چاته وایې چې پاسه مه کښېنه، که ته داسې ووایې چې پاسه ما دا ما اول سره یو ځای کې کښېنه، خبره بالکل الټه شوه. یو شان لیکلي دي په دې لږه سکته باندې مطلب بدل شو. پاسه مه کښېنه یعنی د نه کښېناستو حکم دی چې پاسه کښېنه نه پاسه. اوس که ته داسې ووایې پاسه ما کښېنه، دا مه که پاسه سمرګرې کې معنا وډه. نو دلته به تاسو حزل بگزار ټوکې پرېږده و جد دا لږ جدا سکته کې چې ووایې یعنی جد حقیقت جد کوشش کولو ته م وایي او دغه ته م وایي رښتیا او حقیقت ته م وایي. او بله معنا د دې د تنبیه په شکل کې چاله دمکی ورکې جدن دا کار به داسې وکړې. نو که هغه یې دغه کړي تخفیف یې پکې روستي په جدن کې نو بیا یې معنا بالکل همدا ده چې یاره جدن زه تا ته دا ویمه چې د دې نه لاس اوچت که بیا داسې د ځناورو کارونه مه کوه. چونکې د شارحینو ټولو دا سادي ته دغه کړی دی چې سادي عام طالب ته ویه او دا دغه قول نه ګڼي د چا دا سخره. الان کې دا د سخر خبره ده. دا دوه خبرې سخر کړي دي او په دې کې دمکی ورکړې او بیا په آخر دا دوره جواب اندامات دی بیا د زوم خبرې دي. زمونږ مقصد دا دی چې دا فن رو په ختمېدو دی او دا چې په صحیح طریقې سره مونږه رستنو نسلونو ته منتقل کو. دا د نظم فن چې دی حتی الوسه زه کوشش کومه چې دې کې پوره په صحیح شکل سره دا مونږه نور لاس په لاس کو. همدغسې د کومو طالبانو یا علماو نه دا گزارش دی چې کوم ځای کې مثلا زمونږ په تشریح کې څوک فرق محسوسوي یا څه د هغوی څه مشوره وي نو نمبر په دغه شته یا ما ته دا دغه وکړي نو انشاءالله زه اصلاحات هم منم. نو بیا به موږ په هغه شکل سره یا که بعضې خبرې د انسان دی او زه کوم چې حق یې ادا نه کړی شمه یا د یو شعر تشریح صحیح ونه شي یا پکې یو بل مقصدي نو زه دا په راتلونکو درسونو کې هم زه هغه ویمه. مطلب دا علم دی چې دا موږ میدان ته روبسو او مستقبل کې دا عام شي چې دا مشکلات ته ختم شي د دې د مشکلاتو د تلفظ. نو چون کې ماشاءالله پاکستان کې په ټولو فنونو کار شوی دی او سرویات علمونه ورسول زمونږ علماو او دا رو رو مخ په زوال طرف ته روان دی. نو انشاءالله موږ به کوشش دا کوو. ما دغه بنیاد زه د دې شروع کومه انشاءالله چې داسې طالبان به ذهینه چې دیو بیا په ښه شکل زمانه وړاندې بوځي. دا فن به انشاءالله دا کمې به موږ د پاکستان نه ختمو د دې فنونو چې د ایران نه خلک راځي او دلته کې دا کتابونو درس حاصلوي د تاجکستان نه افغانستان نه ارځي نه ولې چې دا صلاحیت الله تعالی په دې خاورو کې ایښی دی. اس خاک سے اٹھتے ہیں وہ غواص معانی
जिनके लिए हर बहर पुराशोब है पायाब. علامه اقبال صاحب وایي د دې خاورې نه د پاکو هند نه هغه غواسان د مانیو غواس غوټه وهونکي ته وایي چې سمندر کې یا په مانیو کې غوټي ووایي او دې دپاره هر سمندر ناپایاب چې خپه نه وررسي پایاب دی هغه ویښ ته ورورسېدل. نو چونکې په دې فن کې وړاندې حافظ شیرازي او مثنوي او اخوا نورو کتابونو کې منطق الطیر وغیره د نظامی صاحب چې زمونږ علما یا د راستونکي طلبه په دې باندې کار وکړي نو انشاءالله چې دا یو صدقې جاریه ده چې دا فن واپس ژوندی شي او د مستقبل کوم حالات چې را روان دي نو دا د دې عارفانو او د دې اولیاو د دې دغه ته شدید ضرورت محسوسیږي مستقبل کې دا کوم حالات چې دي نو دې کې دیو پر دې پسې ځان ټشکول او لاس ورچول د عارفانو بزرګانو اهل الله ته دا د وخت شدید ضرورت دی. وسه دریم باب شروع کو باب سوم در فضیلت قناعت. دریم باب په فضیلت د قناعت کې قناعت څه ته وایي په خپل نصیب باندې راضي کېدل دې ته قناعت وایي. سړی لالچ او حرص نه کوي او دې او په خپل نصیب باندې راضي وي او مطمئني یا په لږ باندې راضي کېدل دې ته قناعت وایي په لږ شي باندې. حکایت خواهنده مغربی در سب بزازان حلب می گفت ای خداوندان نعمت اگر شما را انصاف بوده و ما را قناعت رسم سوال یا رسم سوال از جهان برخاسته. خواهنده غختون کی یعنی خواهنده معنی سائل یو سائل و سوالگر مغربی د مغرب باشنده په سب د بزازان حلب کې ویلي بزازان جمع د بزاز ده بزاز دا څوک چې کپړې او جامې خرڅوي رختونه ټوکی دته بزاز وای. حلب په شام کې د یو خار نوم دی یعنی د په سب د بزازانو دا شام کې دا خبره کوله اے خداوندان نعمت اے صاحبانو د مال و دولت اگر شمار انصاف بودی که تاسو کې انصاف وي مطلب زکات او خیرات درکې وي و مارا قناعت او من کې قناعت وي صبر کول په لګ باندې. رسم سوال از جهان برخاسته رسم د سوال با طریقه د سوال به د جهان نه اوچته شو او چا به سوال نه کولی خو سوالګر چې دی دا قناعت نه کوي او هغوی سخاوت نه کوي که هغوی کې سخاوت وي او د سوالګرو کې لږ قناعت وي نو ورو ورو به دا سوالګري ختمه شوې وي. ای قناعت توانگرم گردان که ورای تو هیچ نعمت نیست کنج صبر اختیار لقمان است هر کی را صبر نیست حکمت نیست. ای قناعتا توانگرم گردان اصل توانگر دی توانگر یعنی مالدار ما مالدار کا وګرځوا یعنی ما غنی کا که ورای تو هیچ نعمت نیست چستانه ما سوا هیچ نعمت نشته لکه نعمت چې دی دا قناعت چې دی دا صفت چې الله تعالی چاله ورکړي چا کې دا خوی پیدا کړي نو دلی ګویا کې ډېر لوی پیرزوینه پې وکړه ډېر لوی نعمت یې ورکړه. کنج صبر اختیار لقمان است د صبر ګوټو اختیارولو دا د لقمان یعنی د هغه خوښو د لقمان حکیم او یا دا ده چې مطلق د هوښیار سړي دا ګوټ د صبر یې خوښ وي دا اختیاري عقلمند سړی ولې چې په مفتو کې دته اجر ملاویږي او که هر څومره شکایت او جزې پزې وکړې نو رزق مقسوم ته نشي زیاتي کولی نو عقلمند سړی به صبر کوي. هر کې را صبر نیست حکمت نیست هر چاله چې صبر او قناعت نه وي د کې د سره حکمت او علم نشته. حکایت دو امیرزاده بودن دو امیرزاده وو د یو سردار دو زامنو دو رونو در مصر په مصر کې یک علم آموخت و دیگر مال اندوخت یو علم زده که طالب العلم او یو مال را جمع که تجارت به کول هر څه چې کول خو مال ځان له جمع کو عاقبت الامر انیا کې علامه گش آخر د کار کې انجام د کار کې دا چا چې علم کولو دنه لوی علامه عالم وګرځي ډېر زیات لوی عالم ته جوړ شو وان دیگر عزیز مصر شد او هغه هم داسې مخکې تلو د مصر عزیز ته جوړ شو سوداګر نه. پس توانګر
یعنی سلطنت ته ورسېدم. پس ان توانگر به چشم حقارت در فقیه نظر کرده. دغه مالدار رور چې پادشاهي ته ورسېده، د فقیه او عالم ته به سپک کته و گفت او ویل به من به سلطنت رسیدم، من به سلطنت رسیدم، زه پادشاهي ته ورسېدم. و این همچنان در مسکنت بمان، او دی تر اوسه په خوارۍ او غریبۍ کې پاتې دی، مسکین دی. گفت هغه وی برادر شکر نعمت باری عز اسمه همچنان بر من افزون است. شکر د الله تعالی باری پیدا کون کې د الله تعالی نوم دی. شکر د نعمت د الله تعالی عز اسمه همچنان بر من افزون است. همدغه رنګه په ما باندې لا زیات دی. ډېره پیرزوینه را باندې وکړه چې میراث پیغمبران یافتم، چې ما د پیغمبرانو میراث وموندلو، یعنی علم. ولی العلماء ورثة الانبیاء. نو او توره میراث فرعون و حامان رسیده. تا لره میراث د فرعون و حامان. حامان د فرعون وزیرو، د دیو میراث تا ته ورسېده، یعنی ملک مصر، یعنی د مصر حکومت. نو زه خو شوم که ته خوش شوې، لکه زه خو شومه. فرعون او حامان لکه دا دنیاوي جاه و جلال به ختم شي او د علم برکات به وي. منن مورم که در پایم بمالن، نه زنبورم که از نیشم بنالن. کجا خود شکر این نعمت گذارم، که زور مردم آزاری ندارم. منن مورم که در پایم بمالن، زه هغه میږیم، مور یا مورچه، دا میږي ته وایي، یعنی عاجز او کمزور یم که در پایم بمالن، چې خلک مې په خپو کې مږي، په خپو کې مې پایمال کوي، خپې را باندې ږدي، کمزور یم. نه زنبورم که از نیشم بنالن، نه مچی یم چې زما د لشې نه خلک فریاد کی او زه څوک چیچمه. یا یو نسخه کې داس راغلی نن زنبورم که از دستم بنالن، نه زه مچی یم چې زما د لاسه خلک فریاد وکړي، چاته رانه تکلیف ورسي. کجا خود شکر این نعمت گزارم، چرته به زه په تحقیق سره شکر د دې نعمت ادا کم، که زور مردم ازاری ندارم، که زور د مردم ازاری نه لرم، طاقت چې چاله تکلیف ورکم. دغسې رحمان بابا م یو شعر ویلی دی، که رحمان سره متا د دنیا نشته، شکر دی چې نه خودرایه نه خودبین دی. خودبینه یعنی یو سړی چې تکبر کوي، شکر دی کېدای شي چې د مال او دولت په نتیجه کې ما کې تکبر راغلی، د هغې نه خلاص یم، همدا عاجزي او غریبي مې ښه ده. درویش را شنیدم که در آتش پاقه می سوخت و خرقه به خرقه می دوخت و تسکین خاطر خود را می گفت. بنان خوش قناعت کنیم و جامع دلق، که رنج مهنت خود به که بار منت خلق. نو دغه درویش چې لوږې پې تېرېدې او جامې خپلې ګنډلې ټوکړې ټوکړې او ډله به یې تسلي ورکوله، وایي داسې وې چې په دې وچه ډوډۍ زه قناعت کوم او په دې د دلق کند د فقیرۍ، که رنج مهنت خود به، چې سختی د مهنت خپل بهتر ده، که بار منت خلق، نه هغه احسان د خلکو چې د خلکو احسان را باندې بار وي. نو زه چاته سوال نه کومه، د چا ځان نه احسان من کومه، او مهنت مشقت کومه چې څه حلال رزق مې وګټلو په هغې باندې ژوند تېروم، نو وچه ډوډۍ خورم خو سوال نه کوم، قناعت کوم. باب د قناعت دی. کسی گفتش چا ورته ویل چې نشینی څه کینې، څه ته ناست دی، که فلان در این شهر طبع کریم دارد، پلانکې په دې ښار کې یو کریم او سخي طبیعت لري، و کرم عمیم او کرم عام دی، کامل دی، هر چا سره مدد کوي. میان به خدمت آزادگان بسته و بردر دلها نشسته. میان یعنی ملای په خدمت د آزاده او خلکو اشرافو خلکو ته تړلې ده، او بردر دلها نشسته، د خلکو د زړونو په دروازو کې ناست دی، یعنی منتظر د خدمت دی چې څوک ورته یو عرض درخواست وړاندې کړي یا خدمت نو خوشحالیږي، منتظری او مدد ورسره کوي. اگر بر صورت حالت چنان کې هست وقوف یابد، کستا په دې صورت حال لکه څنګه چې ته وقوف یابد خبرتیا عمومی خبر شي، پاس خاطر عزیزان داشتن منت دارد، هغه به رعایت د زړه د عزیزانو د هغوی د زړه رعایت دا احسان ګڼي.
یعنی که ته ورشې ستا احسان به مني و غنیمت شماره ده او دا غنیمت ګڼي چې د چا خدمت وکړي ډېر ښه سړی دی گفت هغه وویې خاموش چپ که در سختی و فقر مردن به په سختی او فقر کې مړ کېدل بهتر دي که حاجت پیش کسې بردن خو نه حاجت چاته وړله یعنی د لوږې چې مړ شي دومره قناعت په ده کې خو چاته زه لاس د حاجت نه وړاندې کوم حالان کې دغه سړي خوشحالېدوم او مدد یم خلکو سره کولو خو بیا هم نه ورتله هم رق دوختن به و الزام کنج صبر کز بحر جام رق بر خواجگان نبشت حقا که با عقوبت دوزخ برابر است رفتن به پای مردی همسایه در بهشت هم رق دوختن یعنی ټوکړې په جامه کې اچول خپل جامې ګنډل پیون ورته ګنډل بهتر دی و الزام کنج صبر او په ځان باندې التزام د صبر د ګوټو چې سړی صبر کوي او په ځان باندې د صبر ګوټ لازم کی د هغې التزام وکړي د څه نښه دی کز بحر جامه رقه یې بر خواجګان نوشت چې د جامو او د جوړو دپاره د نوې جوړې دپاره درخواست وریزه خواجګانو ته لیکل خواجګان جمع د خواجه مراد ته سرداران دي سردارانو او امیرانو ته درخواست لیکل چې ما سره لږ مدد وکړه د دې نه چې د خپله جامې ګنډم او دا ته ښه دی حقا کې با عقوبت دوزخ برابر است دا دومره خوددار سړی و قناعت والو چې وایي حقا د الف اکثر قسمیه لپاره هم راځي یعنی قسم په الله تعالی چې د عذاب د دوزخ سره برابر دی رفتن به پای مردي همسایه در بهشت د همسایه په امداد باندې په تعاون باندې جنت ته تلله دا هم دا دوزخ د عذاب نه لکه بعضې داسې خوددار خلک دنیا کې تیر شوي دي وایي د بل په بلبوټه باندې زه جنت ته هم نه ځمه حقا یعنی حقیقتا یا قسم په حق تعالی چې د عذاب دوزخ سره برابر دی څه شی د امداد د ګاونډي باندې جنت ته تللی یو خو د الله تعالی فضل و کرم دی خو د بل لکه دنیا کې د چا احسان په ځان بارول نه دی پکار د عام سړي حکایت یکی از ملوک عجم طبیب حاذق را به خدمت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بره ورته نقیب احمد صاحب لیکلی دی چې در صحای سته ثابت نیست دا قصه په صحای سته کې ثابت نه ده لکه بخاری مسلم ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه د حدیثو یعنی په دې کتابونو کې دا واقع نشته به هر حال دلته ذکر شوی ده یکی از ملوک عجم یو د پادشاهانو د عجم طبیب حاذق را به خدمت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرستاد یو د پادشاهانو د عجم نه یو خيار طبیب ډاکټر په خدمت د محمد صلی الله علیه وسلم کې ولېږلو تا معالجت اصحاب کند چې د اصحابو علاج وکړي د هغې دارو درمل کوي سالهای چند در دیار عرب بود 100 کاله په د عربو په دیار کې په وطن کې کسی به تجربت پیش وی نه آمد څوک په تجربې سره د ده مخې ته رانغی و معالجت نه خواست او څه علاج یې ونه غوښته د ده نه څه علاج نه کولو څوک وله نه راتله پیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمد پیغمبر علیه السلام ته راغی و گفت وی هغه حکیمه که مر این بنده را برای معالجت اصحاب به خدمت فرستادند چې خاص دی بنده لرئ خو د پاره د علاج د صحابه کرامو زه ستاسو خدمت ته رالیږلی یم و در این مدت کسې التفات یې نه کړه او دومره وخت زما تیر شو چاړو توجه را نه کړه ما له څوک علاج له رانغی چې زه علاج وکړم تا خدمت کې بر بنده معین از بجارت د پاره د دې چې هغه خدمت چې په دې بنده باندې مقرر دی هغه پوره کی په ځای راوړي رسول علیه السلام فرمود پیغمبر علیه السلام فرمایل این طایفه را طریق است دې طایفې لره زموږ د صحابو یو طریقه ده که تا اشتها غالب نشون نه خورن تر څو چې شوق د خوراک غالب نشي خوراک نه کوي دوی طعام نه خوري چې خوږې شوي ني و هنوز اشتها باقی بود که دست از طعام بدارن او هنوز لا قدر هغه اشتها او شوق باقی وي چې لاس د طعام خوړلو نه اوچت کی یعنی لا ماړه ني خو لږ مطلب دا چې لږ خوراک کوي زما صحابه کرامو نو حکیم وویل هغه طبیب همین است موجب تندرستی امداد سبب د تندرستی پس زمین خدمت بی بوسید و برم
ځمکه د خدمت یې ښکل کړه، یعنې د هغه آداب یې وکړو او رخصت یې ترې واخیست او ولاړو. سخن آنگه کند حکیم آغاز، یا سرانگشت سوی لقمه دراز. که زنا گفتنش خلل زاید، یا زنا خوردنش بجان آید. لاجرم حکمتش بود گفتار، خوردنش تندرستی آرد بار. حکیم سړی و هغه وخت کې په خبرو شروع کوي یا خپل لاس روټۍ ته اوږدوي. سرانګشت دینه مراد لاس دی، دا ګوتو سر یعنی لاس. هوښیار سړی اله خبرې شروع کوي او هوښیار سړی اله خوراک ته لاس اوږدوي. کې زنا گفتنش خلل زاید، خبرې اله کوي چې د ده په نه ویلو یو لوی نقصان پیدا کیږي، دا خبرې ضروری وي، فرض او واجب شي. یا زنا خوردنش بجان آید، اله لاس روټۍ ته اوږدوي که خوراک ونه کړي نو ساه یې وځي، بس مري د لوږې، چې دومره وږي شوي ني نو خوراک نه کوي. لا جرم حکمتش بود گفتار، نو یقینا چې د ده به گفتار ټول حکمت وي چې خبرې کوي، چې دی سکوت له ترجیح ورکوي، بې ضرورته خبرې نه کوي، مطلبي خبرې کوي، اله خبرې کوي چې لوی نقصان جوړیږي. خوردنش تندرستی آرد بار، او چې په داسې قسم دی خوراک کوي چې وږي شوي ني نو د دی چې خوراک وکړي نو دا به تندرستی پیدا کوي، انسان له به تندرستی ورکوي. بار نتیجه به څه وي؟ تندرستی. حکایت در سیرت اردشیر بابکان آمده است که حکیم عرب را پرسیدند که روز چی ماه توام باید خوردن. اردشیر بابکان، اردشیر دا فرهنګ امید لیکلی چې دا په فتح د الف او فتح دال اردشیر دی. دا وی دا ساسانی دور کې چې کوم پادشاهان تیر شوي دي هغه ته به اردشیر وي. اردشیر اول او دوم او دریم دغه سلسله وه یا د خخامنشي او ساسانی حکومتونو. او دا بابک چې دی نو دا وی د اردشیر اول پلارو، اردشیر اول پلارو. اردشیر بابکان یعنی د بابک زوی چې اردشیرو. او څوک وایي چې دا یو شاعري لیکلي چې دا د بابک یې نیکه و د اردشیر. به هر حال دا فرهنګ امید دا مستند دی. نو اردشیر د بابک زوی و، نو اردشیر بابکان ورته وایي. راغلی دي د ده په سیرت کې راغلی دي چې حکیم عرب را پرسیدن چې د عربو د یو حکیم نه تپوس وکړو چې روز چی ماه توام باید خوردن، د ورځې څومره اندازه توام خوړل پکار دي. دغه پادشاه د یو عرب مشهور حکیم هغه نه تپوس وکړي چې دا خوراک څومره پکار دی چې انسان له صحت له مفیدي، اندازه څه ده. نو گفت هغه حکیم ویل 100 درم څنګه کفایت میکنه، 100 درمه په اندازه کاڼې. درم په خوا دا لوټونه نه نو داسې سکې به وي چې د دې نقیب احمد صاحب وایي چې دا تقریبا د کلدارو چې کومې روپۍ وي د هغې عمره وزن، یعنی د نیم سیر نه لږ کم. او یا وایي چې پاو نه لږ زیات داسې، یا یو کس وایي چې 9 تولې. او به هر حال او دا فرهنګ امید کې بیا هغه وایي 100 درم معادل دا 1500 ګرام دی، 1.5 کیلو. هغه وایي فرهنګ امید لیکي چې اکنون 100 درم معادل 15 ګرام است. به هر حال زمونږ دغه سره کار نشته، خو د دې نه مراد دا دی چې هغه حکیم ورته ویل چې لږ خوراک پکار دی، څه داسې اندازې وښوده د پادشاه په نظر کې ډېره لږه راله. نو دا کې باید کې نو هغه ورته ویلې پادشاه تپوس کوي این قدر چې قوت دی دا تا چې کوم ویلې دومره لږ خوراک دا به څه طاقت ورکي، دا خو کم دی. گفت هغه حکیم ورته ویلې هذا المقدار يحملك وما زاد على ذلك فانت حامله، دومره اندازه به تا حمل کوي اوچتۍ به دی، ته به پې ګرځې د خوراک په برکت. او که د دې نه د زیاتو خوړو ته به یې حامل ځان سره به یې خېټه کې ګرځې په تا به بوجي، او دغه چې وکړې نو تاله به دومره طاقت درکړي چې د دې په برکت به ته ګرځې. او چې ډېر زیات دی وکړو نو بیا به ته دغه خوراک ګرځې، معده به یې ازمولی شي او دا نقصانات جوړوي. یعنی این قدر تو را برپای می دارد و هرچی بر این زیادت کنی حمال، یعنی دومره به تا په خپو باندې قایم لري او د دې نه چې زیات کې ته به د هغې حامل اوچتونکی. هرچی بر این زیادت کنی تو حمال، یعنی ته به د هغې حملونکی. خوردن برای زیست
تو ذکر کردن است. خوراک د څه لپاره دی؟ د ژوند تیرولو د ذکر کولو لپاره دی خوراک. تو معتقد ته په دې عقیده او ستا خیال دا دی چې زیسته نزبار خوردن است چې دا ژوند کول د خوراک د پاره دی. داسې نه ده. ژوند د خوراک د پاره نه دی راغلی. دا ژوند د پاره د ذکر کولو د اصل مقصد دا دی. دا به په اندازه د ضرورت دومره کو چې موږ به د الله تعالی عبادت کولی شو. به هر حال علامہ اقبال په دې څو شعرونو سره نننی درس ختمو. جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. نہ امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئی اسد اللہ. آئین جواں مردان حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مردان حق گوئی و بے باکی. اللہ کے شعر شعروں کو آتی نہیں روباہی، یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہر یکدانہ، یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہر یکدانہ. یک رنگی وہ آزادی اے ہمت مردانہ، یا سنجر تغرل کا آئین جہانگیری، یا سنجر تغرل کا آئین جہانگیری. یا مرد قلندر کے اندازی ملوکانہ. په دنیا کې خو یا هغه قلندرۍ ته سړی ځان ورسي، هغه مقام حاصل کړي چې ملوکانه او د شاهانو اندازونی، یا خو دغسې خوند کوي قلندري، او یا که د پادشاهي شوقینو د سلطان سنجر او تغرل په شان حکومت او آئین د جهانگیري هغسې خوند کوي. نو که هغه حکومتي او ته ورته ځان رسایي کوې، نه د دې زمانې حکومتونه که چې مثال یو عهدې ته رسې، نو د بل زیر اثر به ستا مکمل اختیارات نه چې څه خو غواړي به دا چوکۍ نه به دې کرسۍ نه به دې پاسې لر به دې کړي، صدر اعظم او که وزیر اعظم. نو داسې حکومتونه او وزارتونه نه دي. خلک په یو بل وجنه څومره جدوجهد روان دی په دې ملک کې، څومره څه حالات روان دي. دا به څه حکومتي خو یو 2-3 کاله وخت ورکړي او لرې کړي، ستاسې مکمل اختیارات خو نه وي. نو دا دې ته اشاره کوي. ما جامی صاحب وایه از آسودن در آن مسند بپرهیز که گیرد دیگر دستت که برخیز. وایي د داسې کرسۍ او عهدې نه وایي پرهیز وکړه چې څه وخت ستا خپل اختیار نه صلاحیت دی نه چې څه وخت د لاس نه ونیسي پس ځه. وایي داسې چوکۍ مه قبلوه. یو هغه چې داسې حکم مکمل مختار چې عدالت وکړې، انصاف وکړې او عدالت وکړې، که داسې حکومت او حکمرانی در سره داسې حاکمې او که د بل ماتحت او هغه در باندې حکمونه ته به د هغه په رایې چلېږي، نو داسې حکومت څه نه دی. نو علامه اقبال صاحب ډېر لوی ښکلي دې ته اشاره کړې چې یا خو دغسې حکومت خوند کوي لکه د سلطان سنجر او د تغرلو سلطان تغرلو، او یا خو مطلب دا دی چې قلندري هغه مقام حاصل کړي چې د ملوک پادشاهانو نه انداز دی دغی چې څه غواړي همغه کېږي، چې پادشاهان هم درنه د هغوی تختونه درنه جړقېږي. نو ډېره ښکلې خبره کړې ده. افسوس دی د دې وخت چې دا کم ملک کې دا کم حالات روان دي او دا خلک د حکومت وږي دي او دې پسې څه حالات روان دي د دې دغه دپاره، حالانکې چې دا سور اور دې وخت کې لاس کې نیول دي د خلکو حقوق پوره کولو او دې پسې دومره زور لګول او کوشش چا کې چې لږه معرفتي نو دې ته به دې پسې به کوشش ونه کړي. یا حیرت فارابی یا تاب و تبی رومی، یا حیرت فارابی یا تاب و تبی رومی،
یا فکر حکیمانا یا جذب کلیمانا. دا درس په دې ځای ختم شو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.